الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكونين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين المنزه من كل شيء جد الحسن والحسين عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا شفيعنا يوم الجزاء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. په دغه توره شپه کې چې نن په افغانستان راغلی ده، الله تعالی نه خواست کوو دعاګانې باید وکړو چې افغانستان کې سرتاسري سوله راسي. ټوله نړۍ په یو حساس پړاو کې ده، بالخصوص افغانستان به دا 4 لسیزو جنگ یې تیر کړی، اوس یو قوي اتحاد او اتفاق ته ضرورت لري. منځي واړه مسایل څنګه تکړو او پر ملي منافع سره یو موټی سو. مګر تر څنګه باید یاداوري وکوم چې د موږ تاسو ډیر مسلمانان ورونه نن په بد حالت کې دي. هغه خلک چې نن کولای شي د یو چا ته لاسرسی وکړي، د یو چا حمایت وکړي، د یو چا سره کومک وکړي، هغه خلک چې نن در بدره دي او هغه کوچنیان چې نن ولمرو ته پراته دي، د هغه سره د کومک وسی، د هغه سره د لاسرسی ورسیږي. خدای تعالی جل جلاله و مؤمنانو ته طریقه د سؤال ورښیي، یعنې خدای تعالی و مؤمنانو ته وایي قولو تاسې داسې ووایاست په سؤال کې، یعنې په غوښتنه کې د ما څه اهدنا الصراط المستقیم، یا رب جل جلاله موږ ته برابره لار راوښیه. محمود المدارس مدرسه وګوره آباد ده، د جناب محمد رسول الله مدرسه ده، دا د سردار کونین د اولاد مدرسه ده. دې کې چې چا مدد کړي په ورځ د قیامت کې به وګوري چې د جناب محمد رسول الله د جنډې لاندې به ولاړي. مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د ذات سره محبت، د هغه د اهل بیتو رضی الله تعالی عنهم وعلیهم السلام سره محبت، او د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د صفات و معرفت او پیژندنه، دا د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حقوق دي په ضمن کې د نور حقوق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا ما بلغنا وما سمعنا وما تلونا، وبلغ ثوابه إلى روح سيد البشر محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وارحمنا.